هغه سړی چې روزهدار دی روزه یې نیولې ده په د ورځې په روزې په حالات کې خپلې ښځې ته یا پردۍ ښځې ته وکتل او انزال یې وشو روژه ماتېږي که نه ماتېږي که چېرته د ورځې پردۍ یا خپلې ښځې ته وکتل لمس یا بوسه یې نه ده کړې او انزال یې وشو نو روژه یې نه ده ماته په روژه باندې اثر نه پرېوځي ورپسې که چېرته خپله ښځه ده یا پردی ښځه ده پردی خو ناروا ده خو ملګري کوي ځکه چې هسې نه اشکال دې پاتې شي که خپله ښځه ده یا پردی ښځه ده او لمس یې وکړو یعنې لاس یې ورسره ټچ کړو یا یې بوسه واخیسته د هغې نه نو او انزال یې وشو نو بیا یې روژه ماته ده کفاره پرې نشته دغې روژې به قضا راوړي جما نه ده شوې دخول نه دی شوی هېڅ څه نه دی شوي خو صرف لمس شوی دی یا چې دی نو بوسه اخیستی شوې ده په هغې سره انزال وشو نو روژه ماته ده او دغه قضا به دغې راوړي او کفاره پرې نشتي او که چېرته بالفرض و تقدیر دا چې دی جما یې وکړه نو د جما په حالات کې روژه یې هم ماته ده او کفاره پې هم لازمه ده کفارې وضاحت مونږ کړی مخکې جما به داسې چې دخول وشو که انزال شوی دی او که نه دی شوی کفاره لازمه ده او قضا هم لازمه ده چې دخول وشو ادخال فرجین فی فرجین وشو نو بیا څه دی قضا او کفاره دواړه واجب دي لازم دي سړی چې په پېشمني باندې خوراک وکړي نو یو روژهدار چې په پېشمني باندې خوراک وکړي او په غاښونو کې څه پوټي پاتې شي چې د قیمه یې وخوړه یا بل څه شي وخوړ بل څه شي وخوړ غاښ کې ځای او په هغې کې خوراک ونښتو او دغه خوراک چې دی سملاستو نو بس دغسې ډکه خوله سملاست اوبه یې ور تېرې کړی دا پته ورته ونه لګي چې غاښ کې مې څه شتی بیا دی چې په 9-10 بجې راپاڅېد د ده په غاښ کې پوټي انښتي نو آیا د ده اوس روژه ماته ده او که روغه ده که چېرته دغه غاښ کې چې کوم پوټي انښتي دا د دې چینی نه ده چیني د چینی د دانې مرې و او دی تېر شو نو بیا څه ده د دې چینی دانې مرې یا د دې نه ډېرو او دی تېر شو نو روژه یې ماته ده دا یې به قضا راوړي او د دغې ورځې امساک به هم کوي ځان به د ماښامه پورې د روژهدار په شان ساتي او که چېرته د دې نه کم او بیا تېر شو نو بیا پې روژه نه ده ماته نه روژه ماتېږي نه پې قضا شته نه کفاره شته او که د چینی د دانې مرې دا غټه چیني چې د دې مرې یا د دې نه سیوا او تېر شو نو روژه یې ماته د قضا پې نشته چې یو زنانه ده روژه یې نیولې ده پېشمني یې کړی دی نیت یې کړی دی چې زما روژه ده خو چې ماسپښین بانګونه وویلی شو یا د ماسپښین نه ورځ واوړې دی هر ټیم له چې ورسېده خو لا روژه ماتې ته نه ده رسېدلې او په دې دوران کې ورته بیماري راله کم ایام د حیض چې دي بیماري ورته شروع شوه نو دغه روژه یې هم ماته ده د دې به هم قضا راوړي او نورې چې کومې ورځې پرې رالې د بیمارۍ نو د هغې به هم قضا راوړي دا روژه یې ماته ده د دې به قضا راوړي کفاره پې نشته دی لیکن د ماښامه پورې به خوراک نه کوي امساک پکې امساک پې لازم دی دا د روژې څه دی د روژې عزت دی چې د ماښام پورې بیا امساک کوي روژه به نه ماتوي او دغه روژه کې چې دا په نیمه ورځ کې ورته بیماري راغلې دغه روژه یې ماته دی به قضا راوړي